بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو، زه اکرام الله صدیقی او دا نیم کې تاسو ډیلی چته نیوز ګورئ. قدرمندو د شب قدر په ټیمي افیس کې موجود یم او ټیمي افیس کې د جمعیت علماء اسلام چې کوم تحصیل لپاره منتخب نمائنده درولې واغی چې کوم دی کامیاب شو. ګورو چې هغه په دغه کې څومره وټونه غشتي دي، څومره پورې آی کړی، دغه کامیابی څنګه ته دې ته په لاس شوې ده. ناظم صاحب ټول دا واسه تاسو ته مبارکباد وایو چې تاسو په دغه کې سلیکشن وشو. جزاک الله خیر مبارک جی. زستاسو ډیره شکریا ادا کوم، ستاسو د راتلو قدر کوم او بیا خاص کر د خپل تحصیل د جمعیت علماء اسلام د کابینی او د خپل مرګرو د ناظم صاحب حمزه آصف صاحب د عوامي نېشنل پارټي د جماعت اسلامي د PPP او کوم چې آزاد مرګري دي، زه د هغې د ټولو ډیر زیات شکریا ادا کوم. الحمدلله زمونږ چې کوم هوس په هغې کې 48 کسانو، په هغې کې زمونږ اکثریت دا 28 چې کله کم اپوزیشن کسانو مخالفین هغې چې دا وکتل نو هغې د دې نه روان شو او یو خبره شروع کړه چې مونږ ته د میټینګ کال شوی دی خو مونږ ته د دې خبره نه ده شوې. نو دا خبره د دې غیر آئیني ده او زمونږ رونه دي. انشاءالله مونږ بیا هم دعوت ورکو چې مونږ سره راشي او مونږ سره هوس کې کینې. دا هوس به دا به په مینه محبت باندې وچلو جی. دا بس د هغې چې کله دلته رالل او هغې کوم د حالات وکتل نو زمونږ ملګري الحمدلله د هغې دا نه اتفاق او اتحاد وکړو. مونږ یو کس له په جرګم ورغلو نو چې هغې کتلي دي هغې دا برداشت کولی نه شو چې دلته رالل خپلو ملګرو ته وکتل، زمونږ ملګرو ته وکتل نو صرف بیا هغه بوج راغی، د دغه بوج د وجې نه هغې لاړل. نور هغې دا چې کومه خبره کوي دا خبره د هغې درسته نه ده، دا صحیح نه ده جي. نو بس دا خو هغې ته پته لګي الحمدلله زمونږ ټول ملګري دا په مونږ به آوي او د هغې هغه مخکې چې کوم د هغې حکومت دی نو د هغې کردار ته خلک ګوري، د هغې نه خلک متنفره دي. لکه د مولانا صاحب سرپرایز وران دی نه جي. بسم الله الرحمن الرحیم. جی دا خو وران ټک نه دی، دا خو آئیني طریقې سره دا کار کېده او هغوی ته باقاعده نوټیفیکیشن شوی و. خو چې کله هغه سړی پوه شي او خپله بیدات وګوري، خپله هار وویني، بیا یې تختی میدان پرېږدي. الحمدلله موږ هر ټایم کې په میدان کې ولاړ یو، که هغه د مرکز په سطح وي، که صوبې په سطح باندې او که دغسې د تحصیل په سطح وي، موږ دوی ته ښایو. د دوی کردار په بنیاد باندې خلک متنفر کېږي. دوی بیګا پورې تقریبا د 1200 بجو پورې یو بله قرآن او قسمونه ورکول او روټۍ ګانې خوړلې او د هغې ثبوت دا دی چې دوی د دې نن کاري چې موږ ته نه دی شوی، نوټیفیکیشن موږ ته نه دی راغلی. د بیګا ماسخوتن د شپې 12 بجې د دوی نن پوسټونه چلیږي د سابقه MPS صاحب سره چې هغوی سره بیګا دوی ګیدرینګ شوی دی. په هغه ګیدرینګ کې دوی بس قسمونه کړي دي. خو دلته چې راغلل د حالات یې وکتل چې دلته نن د دوی اکثریت دی او موږ بې باقلیت کې پاتې کېږو. بس دغه دوم د باکر باغ نکړي ولا قصه ده. نو په دې باندې انشاءالله جمعیت علماء اسلام به دوی ته په هره مقدمه نه بعد چې یو سرپرایز ورکړي، تاسو به ګورئ انشاءالله. یاره جی په دې حواله سبا زه راته دا واضح او صفا خبره وکړم چې دی لکه مخکې نه چې کوم د هغې لپاره اپلایم کړی ده، د PTI والم کړی ده، د QWP والم کړی ده. هغې چې کوم دی ښه باقاعده دي مخکې اپلای کړی، په هغې باندې باقاعده دي تګ او دو کړی دی، کوشش یې کړی دی، خپل محنت یې کړی دی، محنت دیم کړی دی، محنت مونږ هم کړی دی. دیم چې کوم دی کوشش کړی، شپه ورځ یې یوه کړی، مونږ ملګرو هم کوشش کړی، شپه ورځ یې په یوه باندې کړی. دا خو خامخا کېږي چې دوه په پرزولو باندې ورشي نو یو به خامخا را پرېوځي. نو په دې کې بیا خفګان نه دی پکار. مونږ بیا هم دوی ته دعوت ورکوو چې تاسو راشئ مونږ سره په هاوس کې راشئ. مونږ ټینې ور دی د خیره سره څلور کار دی، انشاءالله تعالی چې دا ښه په خوشحالۍ باندې تېر شي. نو انشاءالله تعالی چې دې ته هم فایده وي او مونږ ته هم فایده وي د خیره سره انشاءالله. باقي زه به یو خبره وکړم، یو ورځ لرم. ګوره زموږ ملګري چې کوم رالل زموږ په اکثریت باندې میجارټي باندې راغلل که نه. زموږ ملګرو دلته ساینونه باقاعده شوي، دلته اټینډنس شوی دی. که کوم ملګري دي د هاوس نه ووتل د هغې تعداد چې کوم دی هغه په نیش باندې چې کوم دی 1/3 برابر دی که نه. نو که دوی بیا هم دغه کول غواړي بیا به همغه خبره وي که نه. نو دوی خو دغه خبره موږ ته جواز نه جوړېږي چې مطلب موږ واک اوټ وکړو، موږ بیا چې کوم دی ووټینګ کوو. جنازه بھائی دا ستاسو د سرپرایز لږ داسې وران غونډه کې و، څه وایې؟ نو سرپرایز خو جي وران نو، بهرحال آئیني طریقې باندې کار وشو، آئیني طریقې باندې اجلاس وشو او اجلاس کې او اجلاس د دوی په ایجنډا باندې شو، دوی په درخواست باندې شوي دي. میاشت مخکې لکه دوی درخواست کړې دي او ایجنډا دوی واضحه کړې ده چې تاسو چې کوم نه سلیکشن وکړي. نو ایجنډا خو دوی ذخیره کړې ده، دوی په ایجنډا باندې موږ راغلي یو، موږ ممبران د دوی په ایجنډا باندې راغلي یو، ځکه درخواست د دوی پروت دی، موږ درخواست نه یې ورکړې. نو دوی خبرې د دې ولې دا وایي چې مطلب موږ د ایجنډا واضحه نه ده. ایجنډا خو بالکل واضحه په دې ده چې الحمدلله ممبران میجارټي موږ سره ده. NP کا کوم قائدین دي هغوی هم راغلي، هغوی هم پرنس کانفرنس کوي. د جماعت اسلامي چې کوم قائدین دي هغوی راغلي، هغوی هم پرنس کانفرنس کوي. د آزاد ملګري راغلي، هغوی هم پرنس کانفرنس کوي. نو موږ دغه خلکو ته دا ویل غواړو چې الریډي کونسل د 49 کسانو دی کې یو کس وفات شوی دی، 48 پاتې شو. په 48 کې 28 ممبران
ممبران چې کوم دی هغه لري زمونږ دي یو سره د ناظم صاحب وټرا تقریبا 29 رالل نو دا هیڅ جواز نه جوړیږي چې دی وي مطلب دا موږ ته وینا نه دا شوی نه دا شوی نه هغه شوی دی خو باقاعده میټینګونه هم کړي دي خدای شپې مطلب یو ځای نه سپاسم کړي دا کله به یو ځای کله بل ځای زمونږ ملګرو کړي دي هغه هم کړي دي هر چا خپل تکل کړي خپل مهنت کړي دي الحمدلله زمونږ د جمعیت علماء اسلام د عوامي نېشنل پارټي د جماعت اسلامي ملګرو مهنت په زیاتو چونکې زمونږ منبران 29 سال باقي موږ فتح حاصل کړ مفتی حسین الله صاحب چې کوم دي هغه د هاوس سپیکر منتخب شو